بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې وخت کې ګډیاړه کې جناب محترم کرم خان صاحب سره ناست یم. یو ډېر لوی شخصیت دی، یو ډېر تاریخي شخصیت دی. هغې سره به د هغې د ژوند په هکله او د هغې د یاداشتو په هکله باندې خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ صحت هم ښه دی؟ بالکل خیر خیریت د الله تعالی فضل دی. جی جی. ستاسو جی پوره نوم څه دی جی؟ زما نوم کرم خان. جی تاسو ته خپل شجر نسب یاد دی؟ زمونږ والد صاحب عبدالغفور خان. ښه جی. د هغې د والد صاحب د هغې د والد صاحب چې کوم دی خلقداد خان، ملک خلقداد خان. جی جی جی. هغې د والد صاحب د هغې د والد یاقوت خان و. یاقوت خان چې کوم دی نو مدد خان و. ښه جی. مدد خان بابا. مدد خان یاقوت خان. ښه جی. مدد خان بابا د دې قبر کوم ځای دی؟ د منصور خان بابا. د مدد خان قبر چې کوم دی ګړي کپوره کې دی. ښه جی. منصور خان بابا هملته کې دي او کپور خان بابا سره خوا کې ښخ دي. ښه جی. ستاسو جی ډیټ آف برث صحیح څه دی؟ زما اصلي 1929 تاریخ پیدایش دی. نه په دغه کې لیکلي دي 1935 لیکلي دي. ښه جی. 35 په سکول په دغه کې دوه درې کاله کمې لیکلي دي. ښه جی. ښه. د امیر محمد استاد ورسره جګړه وه. ښه جی. چې دا خو لوی لوی هلکان دي. ما خو درته چې موږ د 11 کال وو چې موږ په پرایمري سکول کې داخل شوي وو په سن 40 کې. ښه جی. ښه 1940. دا پرایمري سکول دلته و که ګړی کې و؟ نه دا ګلیاړه کې و. دا اکبر خان دی حجره کې. ښه جی. ښه دې کې ستاسو ښه جی اول استاد هم پکې څوک و جی؟ امیر محمد استاد د کوترپا. نور 5 مضمونونه به یې ښوولو. ښه جی. ښه قابل انسان. بس ون ټیچر سکول وکړو؟ یو تن که بل و؟ بس یو تن وکړو. ښه جی. تاسو دلته کې څلورم پاس کړه په کلي کې؟ څلورم پاس وکړو. نو بیا مخکې تعلیم هم وکړو؟ موږ مردان ته لاړو. ښه جی. مردان کې داخل شو. جی جی. هلته نه میټرک وکړو؟ میټرک هم کم سن کې وکړو؟ نو میټرک چې کم دی نو ما د ښایي چې په سن 52 کې. ښه جی. ښه 1952. ښه جی. د هغې نه پس هم بیا 53 کې مونږ کالج کې داخل شو. ښه جی. مردان کالج. جی جی جی. اکبر میموریل کالج. ښه جی. نه هلته نم اف اے که اف ایس سی؟ نه اف اے کې مې پرېښودو، اف اے سی کې مې پرېښود. ښه جی. زموږ دښمني وه. ښه جی. د دښمنۍ په وجه زموږ نه سبق پاتې شو. ښه جی. او دې دوران کې تاسو سروس ته تللي وی تاسو؟ او نو موږ سن 57 کې تللي وو. ښه جی. 57 کې. 1957 کې زه په میل کې برتي وم. مردان میل کې؟ او مردان میل کې. ښه جی. نه هلته تاسو په کومو کومو عهدو جې پاتې شوي؟ کراس کلر کو. جی. ټرالي کلر کو. جی جی. پرچی کلر کو. جی جی. او ډونګه کې. ښه جی. او ټرالي کلر چې کوم ورته ویل. جی جی جی. هغې کې دا 15 کاله ما تېر کړي. ښه جی. ښه. تاسو دا سروس هلته ښه 5 سال هم کړی دی، بیا هم پرېښودو؟ بیا هم پرېښودلو. ښه جی. اوس موږ ستاسو د دیني سبق چې کوم دی که نه، ناظره قرآن دا هم کلي کې ویلو؟ دا به کلي کې ویلو. سبق هم ښه ویلی دی. زموږ عبدالرحمن استاد و. جی جی. موږ ورسره قرآن ختم کړی دی. جی جی جی. مونځ یې راته ښوولی دی. ښه جی. عبدالرحمن استاد. دی د کوم ځای و؟ دی د ګلیاړي و. ها ځایي د ګلیاړي و؟ ځایي د ګلیاړي. د هغې د والد صاحب څه نوم و تاسو ته یاد دي؟ نو ما ته پته نشته دا. ښه جی. کلي کې که چې تللي دي؟ نه په کلي کې و. مانکي کې سبق ویلی و. ښه مانکي کې مانکي شریف دغه شاګرد و. ښه جی. تاسو جی د دې ګلیاړۍ وجه تسمیه وختې موږ ته ووایي که هغه تاسو دوباره وویل نه ښه وایي؟ د ګلیاړۍ چې او جی وجه تسمیه د ګلیاړي اصلي ګلیاړي ته چې ګلیاړی ویلی شي. جی جی. د دې هدایت خان دی په ډبه باندې به یو ډله یې غږېدله. ښه جی. هغې ته به مخکې د طبقې په شکل کې به وه. اوس ورته ټلی وایي که نه، د ژړو طبقې و. هغه به یې ډنګه و. جی جی. هغه چې وډنګېده نو تر رستمه پورې به اورېدی شو. دا ګړ یاله دا چرګۍ هې سره لیکلی شي. ښه جی. ګړ. ګړ. جی. لکه د ګړیال کې وګوره، ای ورته ګړیال به وي. ګړیال ټنګارې کوي که نه. نو دا به دې څه وخت واله د څه سایرن په دا خو به څوکیدار به و چې کوم وخت کې خطره به وه د شپې بیا چې ووایو نو خلک به بیدار شي. حمله به کېده. حمله به کېدله. ښه جی. نو بیا به دې ځان محفوظ مقامات او محفوظ خلکو به خپل ځان برابر کړی و. نو حملاور به ووایي چې ګړیال وټنګېده مه ځئ اوس. جی جی. خلک به بیدار ناست. ښه جی. نو حمله به پسپا شو. جی جی جی.
تورنګزو باباجي صاحب ګلیاړې ته د هغې راتګ نو موږ ته خو مور وی چې زمونږ د کور ته راغلی و موږ لکه وړي وو موږ تماشې له راغلي وو زموږ مور وی لکه لا واړه وه جی جی نو زمونږ نیا وله 100 روپۍ ورکړې وې نو هغه نه اغوستلې نو دا په لنګر کې دغه کا نو دا د ډېرې مودې خبره ده او تاسو وایئ چې ګړۍ ته راغلی وو که نه جي او ګړۍ ته راغلی وو د ګلیاړې او نو خلکو وی موږ بیا یو بل وی موږ جګړه وکړې جی جی خو چې د ګلیاړي میاګانې ولیدل نو هغه وی چې زه ګلیاړي ته ځم بیا چا غږ نه کوم نو ګلیاړي ته راوست ښه جي هغې دلته کې د یو مدرسې بنیاد هم ایښی مدرسه نور الاسلام دا د عبدالرشید استازي په ځای کې وه ښه جي ښه نه دا څومره وختي چلېدلې وه دا مدرسه دا نو دا څه لږه موده وچلېدله جی جی نو بیا څه ناکامیابه شوه ښه جي توتي استاد پکې استاد و یا عبدالسلام دی پلار جی ښه جي بیا دا مثل خان صاحب چې و دا برکلي والا سیسر چې و د هغې څه تاسو څه تاریخ او څه یادا شو نو دا خو پښتانه و مثل خان دی او بلا نورونه و په دې کتاب کې ما لیکلي ستاسو بره مشرانو کې راځي جي مشرانو کې راځي خان بابا ښه جي نو هغې تاسو لیدلي وو تاسو موږ لیدلي وو ټول زموږ روبرو زموږ روبرو ټول وفات شوي دي ښه جي ښه ګیرې وي توره او که نه ځوانۍ کې بلکل دې کلي کې یو سایکل وي هغه هم د مثل خان بابا و دې کلي کې یو چتری وي هغه هم د بابا وه جرمنۍ تماچه ورته پرته وه او بل ټوپک چې کوم دی نو دا په سایکل کې وله ځای جوړ کړی نو خلکو به وي چې د جګړې دی په کم شي لومبې ډس کوي هغه ورته سوي نه چې بس کاري ورته مې لاس کوه دا ټول جم دي دا زنګ په مخ کې مړه دي د برکلي خانان څومره چې دي مثل خان اترګه دا نمونه د لزه دا کوم بعضې نمونه د سړي زر زر دغه شي او جي بس وخت تېر شي ډېر که نه جي دا شجرې هم د خپلو یاداشتونه جوړ کړي ناجي دا به ما د تره نه تپوس کړی دی دا ما هغه اوریجنل شی لیکلی دی د دې ځای نه بس زموږ تر شروع کړي دي ګوري عثمان خان امان خان دولت خان حسن خان اسماعیل خان عبدالله خان محب الله خان دا اصلي ګاؤں گڑی کپورا دا د کپور خان کړی و ګاؤں گړیاله کپور خان کا بانډه تا دا بانډه وه نو دې بانډه ګوره دا امیر خان دی دا زوردست خان دی دا زیارت خان دی جی نو دې زیارت خان دا جی دا منصور خان دی دا مدد خان دا رونه دي دواړه دا دواړه دا رونه بالکل رونه ځکه چې جایداد نیمو که نه که چېرې ولاړې نو بیا به جایداد به نیم نه و نه که نه دا دګوي دا منصور خان د منصور خان دا زامنو امین الله خان امین الله خان د علي خاخ دی خړی خان او خړی خان به چې ورته جی جی د ده زامن غریب الله خان زوجه اول شریف الله خان ظریف الله خان وزیر الله خان نوار خان دا زنګ تور په واده وه دی په ماشومتیا کې په وړوکوالي کې مړ دی چوټې عمر مې وفات بابا جي امین الله خان بابا کله وفات و نو دی خو ما ته صرف هدایت دا ویلي چې دا په 1901 کې دی وفات شوی و 1901 هغه ته به هم چا ویلي و او شاید دی عثمان خیلو سره رشته دی کړې دا اول ستاسو په خاندان کې دی کړې دا زنګ خور یې کړې وه دا ترور یې کړې وه دا حکومت خان دا زنګ ماماګان دي صوبت خان نو په امیر الله خان دا ښځه واده وه زیوره دا زنګ ترور ده جی 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 زمونږ د مور نوم شاقوبان دی دې پسې 195 جرې ځمکه یې لیکلې وه امین الله خان بابا چې مړ شو نو 80 جرې ځمکه یې نوره ورسېده پینډینګ مقدمه پرته ده ګټلې شوې مقدمه دا خاندان چې دی عثمان خیل که نه شي دی ګلیاړۍ ته څنګه راغلي دا خو دې منصور خان دې راوستي نو څوک وایي پهلوانانو څوک وایي چې زمیندارۍ یې راوستي څوک अब اوس خدای خبرې که نه موږ ته خو دومره دغه خو نشته هغه پخوانی خبرې دي هغې چا ته هم یادې نه دي دا حکومت خان زموږ ماما دی مشر دا کشر دی او دا د ټولو کشر دی دا درې ماماګانو زموږ وه نوار خان بی اے کړی و سن 35 کې او سن 35 کې بی اے کړی و
دومره قابل دی په ډایرکټ په تحصیلدارۍ اغوست خو د نوکري نه کول فوج کې اغوست یو کیپټن دی کله جی وفات شوي دي دی خو ما ته ښکاري چې په دغه کې ما لیکلي ده خو چې کوم سن و ښه دی د مدد خان بابا ډېت خو تاسو یاد نه دی وفات و نه که مشرانو داسې یو نه نه جی دغه چاته نه دی یاد ښه دی ښه جي تاسو دومره جي لیکوال نه و که نه خبره دغه ده که نه سبقونه خو چا نه ویلي جی 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 او نه چا تپوس کړی دی او نه مثال خان بابا خو مونږ لیدلی خو مونږ ته دا پته نه وه چې دی سیسر دی که څه شی دا ادم خان استاد د ادم خان دی تره دی دا تماشا ټوپک به یې ګرځولو توره ګیرې یې وه جوناخیلو باندې تاسو وختي وي چې حمله شوې وه که نه جي په جوناخیلو حمله شوې وه په مچي باندې جی او زنانه وه خلک زغلولي وو حمله پسپا کړله کم دور او خلک ګورې چې کوم سنو هغه خدای ته پته و دا ما ته تره وي وي بچې دغه شان چلو شو وي خلک به تماشې راځي چې دا څنګه زنانه وي که انګریزان نه وو کنې هغوی به انعامونه ورکړي وو یو ورځ مراد خان وي د مچي وو ما ته وي چې موږ ته جونخیل وایي ما یې سړي مې تا ته تر اوسه پورې پته نشته ستاسو زنانو خو دومره خټه توره کړو چې خلک به تماشې لته چې دا څنګه زنانه وي ښه جي ښه دې باندې حمله شوې وه حمله پرې شوې وه او هغې پسپا کړې وه ښه جي دا د پښتو په ټیم کې ګورې چې کومه زمانه وه جي اوس موږ ته څه پته وه خو زموږ تر ماته ستاسو د مطالعې مطابق پښتو دور څه ته وایي نو پښتو خو به دا دور و چې د خلکو به خپل کارونه کول رواجونه یې خپل وو طریقې یې خپلې وې پولیس مولیس نه و چې کوم سړی به غلط کار کو مړ به یې کو چا به نیو نه بس خبره به ختمه شوه ښه جي شیخ بابا تاسو وایي چې جومات په خټ ولی و شیخ بابا خټې کولې او دې کې ناڅه په خلکو ته وایي چې راشئ زما په ځای کښېنئ خټې کوئ او باباجي صاحب وفات شو زه خول ته ځم خلکو ورته تا ته چا ووي بس وي زه خبر شوم نو غورې وهل ډېر نیکعمله سړی دلې ښخ دی زموږ پلار ته یې وي ما له به دلې ځای راکئ او په سات په رقبه کې چې څوک ورانې کوي اسوده حال به نه وي دلې به چې چا ورانې وکړو نو بې عزته به شي تر اوسه پورې څوک ورانې نه شي کولی شیخ بابا تاسو لیدلی و دا موږ نه و لیدلي موږ یې نوسۍ لیدلی و عبدالقدوس نوم یې و تاسو والد صاحب کله وفات شوی دغه خو ما د خري په دغه کې و په 1947 کې و 47 کې 1947 و سروي پاکستان آزادونه مخکې پاکستان جوړ شوی و ښه جي ښه تاسو اوس وایئ چې ملک یو نوم تاسو خپل د حجره کې واغسته ملک صاحب چې دا زما ورور او جن دا ملکي دي ته سرکاري میله وه دا سرکاري میله وه چې زموږ تر چې ختم شو تحصیلدار راغی نو زموږ مشر ورور یې ملک ښه جي بیا چې زموږ مشر ورور مړ شو نو بیا زموږ بل کشر ورور و هغه یې ملک کړو نو دا مشر ورور ستاسو کله وفات شوی دی دا په 65 کې ښه 65 کې 65 او دا بل ما ته ښایي 85 کې و که داسې دغه کې مړ دی ښه جي ښه نه ستاسو نه چې دی مشر و که نه جي ستاسو نه څومره مشر و دی زموږ نه د ده پیدا شو 1926 و ښه 26 دغه دوه درې کاله د بچو دغه خانداني منصوبه دي دوی ته نه وایي چې بچي کم راوړه بچې دو هي دا خو د الله تعالی نظام دی بالکل بچې به نه راوړي دې له راځو جي اوس پاکستان ازادېده که نه جي او نه هغه ورځو کې د ګلیاړۍ څه حالات و هندوان تلل یاره جي هندوان خو ښه خلک وسې مونږ خو یې دغه نه شو کولی جی جی چې غم به وشو را باندې غلې به ناست و مالک ته به یې پټې پیسې راوړي چې چا په کنډر کې به مالک ته به یې پیسې واخله او خفه به او 1947 کې دغه جوړ شول نو بس هغه دلته د مشهورو هندوانو نومونه تاسو ته یاد دي لکمي نوم یې و او دغه داس و داسرام نوم یې و او جگت سنگ تیرت سنگ دا پکې سیکانو دا سیکانو بادر سنگ او دا تقریبا 17 کسانو
زوړ کلی ګړلیاله چې کوم کنه جی نه دی ډاګه باندې او کاغذ نه جی اصلي کلی چې کوم دا بر کړو دا د مل خوش پروت دا چې ځنګلو دا غي نه خور شوی او د دې نورو خلک راغی دا ډپه دا چې خوش پرتا و دا زبرې قبرونه چوده وي د دې څه تاریخ دی کوم دی کې زبرې قبرونه دا جی دا په خوانه خبرې دي څوک زبرې څوک د سړی نوم ده او د لور سره نه کړی و چې وې د ولیم نه تاسو کو چې سړی په اس په سړیږي او دا غي بچي نو سړی په غي نه سوريږي نو علم تاسو پته و چې د بل مطلب وایي خور غو د رامي دي هغه نه وي سوري په کوي څه څه درو ور پر راغلو او مونږ په خپل تیریو مونږ تماشا کړی دا د مرګ نه وروسته او د مرګ چې خو به کنو زمک به راوښته خجي خو صرف دغه د کې دغه ورته وي جانګيري نو خجي په دې کې به اكو خېل اوسېدلو خجي نو مدد خان اوس غلو سورانه به کړو نو جانګیر نوم یې هغه نته بدمعشو نو هغه یې مړ کړ هغه په پښتو ټیم وکنه پولیس نو بس خبره ختمه کړه دغه د قبرونه دي جانګیر نو ورته وي جانګیر نو خجي ګلیاړه کې دا نیر چې نو کنه جی داغه نمخ کې تاسو حالات مشه چې موږ ته خوښ پته چې ټول ملک د وچو کنه دا په 1901 کې راغلی ده دا 1890 کې خو دغه نه کنسته شوی دی نه خو جدا خبره ده دې ګلیاړه کې سر بنټن بلډ او 1901 کې ده هغه را کنسته په 1890 کې کنه جی نهر اپر سوات اپر سوات لویر سوات بیا دلته نه راخور شوی ده دلته 1901 کې رسیدلی او دا چې په پلو ډیر باندې نیر داسې راکړو په خور کې بالکل خلکو وی چې کله به خور شي نو انګریزانو خو منلو نه یې راخته کو بل ازمکه د بر په وچه پاتې شو انګریزان خو چا دا هغه به خبره منل ای نه راخته کو دا انرژي هغه کنه څه قسم دې کړي دا کار کړی وي ادا دې نه کوم ازي بابت ما لیکل کړی دي په لګو پیسو باندې کنه شوی دی او دغه شوی دی هغه مشران تاسو لیدلو چې دې کې کار کړو نه ګلیاړي دا خو د 1901 خبره ده 1901 کې خو نو موږ زموږ خو سنو 29 پیدایش دي او دا خو څنګه تر خبرې به کولی چې وی زه دغه مو چې دا نه په 1901 کې کنهسته بده کا خبره کړې خدای خدمتګار تحریک تاسو وخت به لګرانا واچولا دا باچا خان چې کوم کنه د براته په 1937 کې مونږ تقریبا ځلس یو لسو کاډو مونږ ورسره ګرځیدو کلیاړي د چراغ لوګنه جی نه کوم اوجره کې هغه 1937 کې د ماماګانو پوجر کې دوش په کړی زین ماماګانې راړول الته عثمان خیل ناغي اوجره کې ناغي راوړول خجي د دیار بابو دی په اوجره کې دی راوړول خجي ابا شاه خان براته هغه به زنه دوی ما نه سکار شته چې راته وینو وی الله تعالی کو ګوري کنه تاسو سره ملاقاتونه وکړل او چې نه چې موږ ورسره ګرځیدو دوم ګورو موږ چې ورسره دا چې لکه چې په دې غټو مرغو کې دا چته نه لوري لاسونه دا دو زبردست خپې وي دم لور او خبرې خو ډېرې ښکلې وي هغه وی چې تقسیم مه کوئ دا د خدای ځمکه ده هندوستان باندې د مسلمانانو باچایي تیره شوې ده ولې هندوانو ته ورکوئ اوس ګوره هندوستان د هندوانو وطن شه که نه پاکستان د مسلمانانو وطن دی ته هلته تللی شئ نو هغه په 1948 کې تقریر وکړو مونږ ماته ښکاري چې په اووم اتم جومات کې نو مونږ هم لرو په کابلي باغ کې تل وی چې باچایي ما اخلی پاکستان مونږ ته حواله کوي هر څه هلته پاتې شول ټوکي نشته تیل نشته ډبۍ نشته کارخانې هلته پاتې شولې ما یې اخلی دی به یې چلي دا دې مونږ ته پاکستان وي دی خو چې دی پاکستان نه مني نو بعد دا ډاکټر خان صاحب نو داسې په کونه وچورلی ده وایي ته دته ګوره وایي چې ته باچایي راکړي دی وایي چې باچایي ما اخلی ټوکي نه ګوره سیمټ په پرمټو ډبۍ په پرمټو واورې په پرمټو څه ګروجاړي خو تکې وو هلته هندو خو خفه شو که نه نه ورکوټې پرچه به راتلې زنګ نه ور راغله څوارلسمې پاس کړی په هغې چرچل جوړ کړ
ادای پکې لیکلي د ملکان جنگ کې دلته به د اخبار له رپورټ ورکو چرچل پیکټ هلته اوس هم چک دره کې هغه څیز جوړ دی که نه بله دې له به اخبار راته نوار بابو له اخبار راته په هغې چرچل جوړ کړی او کلي کې هغه وخت هېچا سبق نه ویلي بغیر زمونږ نه سرخپوش جي څوک څوک وو کلي کې سرخپوش ټول مړ سرخپوش ښه جي مسلم لیګ څوک نه جي مسلم لیګ پکې نه و ښه جي مسلم لیګ وروسته راغلی اوس دا اوس دغه چې کوم دی دا څه نومې دی سبحانه دی خو د قیوم د لاسه مسلم لیګ ښه جي ښه د پلار نیشنلي وو د ده نیکه نیشنلي وو عبدالقیوم خان ګنجاړۍ ته راغلی و او راغی څو پیرې ښه جي د باچا خان نه مخکې راغلی و که وروستو نه 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 باچا خان په ټایم کې نه و راغلی ښه جي د باچا خان نه وروسته راغلی 37 کې دی باچا خان اول ځل راغلی که نه جي هغه د باچا خان سخت برخلاف ښه جي د دې باباجي مونږ وختي خبره وکړه تورنزو باباجي د هغې دلته د ناستې ځایونه ناست ځایونه به د میاګانو په جومات کې به و ښه جي او دغه زمونږ کور ته راغلی و زموږ نیا ده د هغې مریدان دلته ګلیاړه کې څوک څوک وو دا مریدان خو بلا شي اوس مړه دي ښه جي ټول مړه تاسو څه نومونه پکې یاد یو شماس بابا او شماس بابا و جي او یعنې ډېر کسان ښه جي ډېر کسان ستاسو والد صاحب مرید ټول او نه جي زمونږ پلار زمونږ تره ښه جي او خو ډېر زیات دغه و که نه هسې زمونږ تره کور ته بوتلی جنازې له چې شیخ بابا لاړ که نه جي د تورنګزو باباجي تاسو تللي وې نه تاسو خو د وتو کالي به وې که نه نو مشران بیا لاړل درستو مشران ټول لاړل نو شیخ بابا نه وجرېدل بیا ول میاګانو لور ورکړه شیخ بابا وجرېدل یو ورځ چا ورته زوره نه کړي نو چې ډیوه کې د تیل نه دی اچولی کې لنډ نو د اوبو یې ډکه کړه اباتي ولا جوړ کړه ټوله شپه بلیدله نو خلک ویاري دا دوه درې خبرې یو به یې په دې وله کې اودس نه کوو وي دا پردی اوبه دي ښه جي تاسو وختي چې خبره کوله که نه دوباره وکړه خیر مونږ سره به ریکارډینګ کې هم راشي نیر چې دی که نه په دې د چا حق دی وی چې دا پردی اوبه دي دا د اوبه خور ملکان سوری شوي دي دا د چا اوبه نه دي څوک چې مالیه ورکوي د هغې څوک چې مالیه ورکوي دا د هغه اوبه نو انګرېز به مالي ګرځاو چې په دې اکسچینج راغلی و که نه ښه جي چا چې پکې میخه لامبوله نو هغه نه جي چا به چې میخې کوزې کړي جرمانه کو به مجال دی چې دې اوبو ته به چا میخه کوزه کړه اوس ګوره خلک پرې خښتې لم دی د ګلیاړه کې د انګرېز د پیرنګي د وخت صوبهداران څه نومونه تاسو ته یاد دي هغه جي یو نوم یعقوب صوبیدار و ګجر صوبیدار و یعقوب صوبیدار صاحب څوک دی هغه اوس مړ دی نه دا کم خاندان کې دا میا دا کې دي شوزل باچا دي د دې ترو یوسف باچا د ګلیاړه یوسف باچا رورو یعقوب دغه ډېر نمبر 1 خلک و عبدالرشید استاد و عبدالمالک استاد و ګجر صوبیدار صاحب ګجر دا د فداینوس پلار و ډېر جابر سړی و تاسو لیدلی وو هو جي بالکل ښه وروسته لږه وفات دی دا خو وفات شوی د زمرد صاحب دی نیکه دی نیکه و ډېر جابر سړی و او 2 مربع ورکړي وي انګرېزانو په فوج کې ښه جي ښه دلته کې د سید احمد شهید چې کوم تحریک چلېدلی و که نه جي د هغې څه واقعیت تاسو ته یاد دي یاره جي دغه راته نشته پته کنې موږ به د تره نه تپوس کړی و ښه جي او هغه داسې مشران نه وو جي ډېر زورور مشران وو اوس دا د حسین سرفراز خان جي جي کرم خان جي جي جابر سړي وو دا یاد ولر روسیه باندې تاسو چې لږ رڼا واچوئ تاسو څه یاداشت دي پکې که نه جي نو روسیه خو ګلیاړه ده بالکل روسیه خو جدا کلی نه دی دغه پورې نه د ولی محمد خان د باغ نه راوالي داسې دا سړک چې کوم تللی دی دا کالج په ګلیاړه کې دی دا خو اصلیت کې قادر خان راغی د خیر آباد چیرمین صاحب چیرمین و زما ورور ملک و نو مینت یې وکړو چېرې دا زه په خیر آباد سره دغه شامل وم ځمکه خو د سوب خان دي ده چیرمین صاحب وی صاحب ولا مونږ څه کوو کالج چې ګلیاړه کالج لا خیر آباد کالج دا ګلیاړه کالج دی
ځمکه جایداد اوس د چارغولی ته چې کوم دا خیرآباد کالج دی که دا چارغولی کالج دی پسند بابا ځمکه ده بلکل نو د اوسې ځمکه چې ده که نه جي دا د دې نه بیا څنګه لاړه دی تربور پسې وخېجول یاره جي دا د مشرانو ورکړي دي دا تقسیم ټیک شوی دا د اوسې ځمکه ده دا د ګډي کپوره نه ده نه د ولیمت خان و دا میاګان چې کوم دی عبدالسلام دی د ولیمت خان پلار راغلی و ډوډۍ وخوړله نو یې چې اوس په تاریخ کې وایي خامخا ساچول پکار نو هغه له دا پټۍ ورکړه دا ځمکه یې ورکړله عبدالسلام دی عبدالسلام سره ما خندل که نه مې چاپام وچلوله کوم عبدالسلام موسی والا موسی والا میاګان نه دی جي نو کار سری که مولیان دی کار ما چې میاګان نه نه جي اب خدای ته پته ښه جي ښه ځان ته دغې ځان ته حاجي خیل نسل وایي موږ د مچي نه د عبدالسلام سره زموږ زه ډېر آزاد به وم زبردست سړی و ما د هغې نه هم ډېر زیات ریکارډ هغه زوته خان نوم یې و نو د سړک نه والي هغه سره پورې دا ځمکه یې ورکړه زوته خان بابا ولی احمد خان والد صاحب و والي صاحب ښه جي دا خو د مشرانو لبجب کړي دي ښه جي د دې تقسیم ډېر ښکلی شوی نه جګړه شوې ده نه شور شوی نه پکړ شوی دی دا د کپور خان بانډه وه دې کې به نوکران چاکران اوسېدل آمدن به ورتله دې کې قسما قسم خلک وو جواران ترکاڼان چمیاران هند بابا تاسو وختي دا د هند نه راغلی و دا هم یو ولي ولا و سید و ښه نمبر 1 سړی و خپل نوم یې څه و حبیب شاه نوم یې و که څه نوم یې و ښه جي حبیب شاه دلته کې د علم لپاره راغلو نو څه نه پوهېږو ښه جي دا ګمبد شاه چې ورته وایي که نه خلکو د ګمبد شاه وایي ګمبد شاه به زنګه مور وي دا یو بوډا سړی و هغه جومات جوړ کړ ډېر فرست کله جومات یې جوړ کړی و زه پخپله ورننوتی وم نو دې کې د دغه یو خان و فقیر خان نوم یې و نو هغه ته یې وله چت راتښتولی و ګوره ښه خان و د کوم ځای و ګلیاړی د ګلیاړي و نو ولې دا چل کوي نو بیا یې لاس شل شو لاس یې پرېوته چې په کومو لاسو هغه ګمبد یې نړولی و که نه دا بوډا نو زمونږ مور وی زه به د پلار سره تلمه نو پیسه به یې خلکو له ورکړله چې دا سپین سپین کاڼي ما له راغونډوی دې نه به یې چونه جوړوله هغې بابا او زما نه روشن خان هم تپوس کړی و نو ما ورته دا کیسه کړې وه نوي کلیواله نوي کلیواله روشن خان بابا سره ملاقات شوی دی نور کوم لیکوالانو سره الله بخښ یوسفي هم لیدلو دا روشن خان څه زما ده کې ښه جي دا ما ته وی ته خپل شجر نسب ماله راوړه ښه جي نو هغه په هغه دوران کې مړ شو ښه جي روشن خان بابا ما له بیا کتاب هم راکړو نو کتاب زما نه امتیاز خان وړو ښه جي شته ما سره کتابونه شته دی سور دی که نه سبزی قوم کې سرګذشت یو بل پټانو کې اصلیت دی ښه جي دا 65 دا جنګ چې کېده که نه جي د هغې تاسو ته څه 1965 جنګ شوی و بس خلکو به د شپې رڼاګانې بندولې روشندانو په هغې خټې پورې کړې وي په شیشو باندې ښه د بادرۍ جنګ شوی دی ګلیاړه کې جي زاړه څه شاعرانو څه نه ټول ختم دي ښه جي مړه دي زاړه پکې نومونه تاسو یاد دي پکې دي نه نو شاعر خو قدرې و عثمان خیل ښه قدرې او یې قدرې سره چې خپله پیسه نه وه عمر او هنر ځکه وشاړه د کوره که نه ځکه عمر او هنر دا درې وړرونه وو قدرې سره د پښتو شاعر و ښه جي نه دا لیکلي نشته خو بس یاداشت دي نه نه جي لیکلي نشته یاداشت ښه جي کلي کې یو ترکاڼو فضل محمد نوم یې و ښه جي د هغه دوه زامن یو نوم فضل ربي و جي د بل نوم غلام نبي و جوړ مدغه استادان شول نو د پلار نه یې ترخزه صدي هر څه پټ کړه یو ورځ په دوکان کې ناست نو ما ورته مې ولې ته ګورې جي عجیبه چلې را سره کوئی زمانه ترخزه سولي دغه پټ کړي چې ترکاڼي مه کوه از ګور ته په دې خبر باندې سوچ وکړه د سبق مطلب دا دی چې په هغه دې ګوره میکینیک هغه وی چې وی دی چې زما ډېر غټ عزت و ډوډۍ به د بار شوه پیسې به د بار شولې او زما زامن کمکل دی زه یې پوه کولی نه شم کوو نو جنګ کوو نه د خفګانه مړ شو نو ګوره د غیرتي بادشاه شان ته زامن یې ورپسې ګوره مړه شول اوس هغه یو چینچي چلي
نو خپل کار ته سپکو کاتر کنه اشه ته سوچو که تا علم کړی کنه بیروزګاری ده تعلیم والا ولې وایي چې بیروزګاری ده دا په الله تعالی زورور الزام لګوي بالکل بالکل ښکلې خبره ده سبق ووایه خو شیخ مه پرېږده کنه بالکل بالکل اوس زه ترکان یم جی ولې د ترکانو خو ډېر زورور یو میکانیک شی دی بالکل هغه سړی مړ شو کله په یو دوکان کې ناست کله بل کې ناست کله سارا ټیک پې راغی ګلیاړه کې چې کم کم قومونه او خیلونه ستاسو د مطالعې مطابق آباد دي اکو خیل شو کپور خیل شو عثمان خیل شو ګوره بونیروال دی پکې اکو خیل دی او پیر خیل دی پیر خیل شهبازګړی والا شهبازګړی خو د ګلیاړه چې کوم دا د کپور خان بانډه وه ښه جي اصلا اوس که څوک څه وایي نه خو دا خبرې دي ښه جي وایي چې دی نو بس دی زمونږ دا خوشحال نه و د برکلي د به هره خبرې کوي ټیک ټیک ما یې لکه ته په هره خبره کې ټیک ټیک هغه یا کرم کاکا څه به یې رښتیا بس دی ټیک وایي که نه ګوره د هغه خبره څومره ښکلې خو دغه وه هغوی دا خو ته سردردي کوې ما ته یې وي بس وایي ټیکه دی ټیک وایي دا خو هسې وایي چې دا پیرخیل دغه دی دا زما دی بل وایي چې اس وزغله وه اس په کومه غاړه وزغله وه اس چې کوم دی راته وشي نه هغه بس زموږ بوله ده وایي دا د بنیتوب نښې دي خپله غریبي بیانوه چې غریبې او په غریبۍ کې خو ته په خپله ګوره عالم سړی غټې پیدې دي په خانه کې ته ما ته پیدا وښیه جی جی د خان نه به د غریب تپوس کېږي د زکات تپوس به دې کېږي دا خو د ډمبرو لرګی دی بس یو تپوس کوم چې نه د زړو طبیبانو د حکیمانو باره کې چې ګلیاړه زموږ په ګلیاړه کې یو علي خیدر جوشي نه علي خیدر صاحبزاده زورور طبیب و زموږ مور بېهوشه شوه داسې کړه موږ ته وایي ګبراویږئ مه بلکل ټیک ده ګور د نبض مې معلومه کړه بلکل ټیک وه یو ساعت پس سمه شوه مونږ ژړلو نمبر 1 طبیب و یو بوتل کې یو سړي له دارو ورکړي یو عثمان خیل و نو هغې کې مچ پروت نو واپس یې هغه دوایي راوړل نو سړی صاحب ته وایي چې دی که خو مچ دی هغوی زه د دوانو دوایي کې تا له اتي پکې نشم اچولی دا طبیب صاحبزاده بیا ده ته وي ډېر قابل و دی تاسو لیدلو کله نه جي اوس اوس مړ دی دا دی قبر دی علي خیدر علي خیدر نوم او دی د ادینا دی ښه د ادینا دی بل دا کومه واقعه چې دی بیانېږي د کړمار پورې تړلی شوی دی که نه دي د دې څه تاسو وایئ چې دا رښتیا دي دروغ دي نو بس رب ته پته یې نو د حکایت صاحب کیسه شروع ده تاسو مشرانو به دا کیسه کوله نه زموږ مشرانو نه ده کړې دا خو علي خیدر استاد دا شی کړی دی علي خیدر جوشي هغه نه مخکې دا څیز نشته نه جي دا بره چې دا قبر دی نه جي قبر کوم دی دا قبر خو وروسته جوړ شوی دی چې علي خیدر استاد شعرونه میرونه وویل شعربانو او یوسف خان نو قبر جوړ شو ښه جي ښه خو کهاني نه وه نه جي دا خاص تصدیق شی نه دی ښه جي ښه دا دې خوا چې دا سیری ورته وایي که نه جي دا ګلیاړی دی جي سیری اخوا ده خو دا اوس په سیری مشهوره شوې ده دا ګلیاړه ده سیری اخوا کلی دی صاحبزادګانو له دې مدد خان ځمکه ورکړې ده هغې ته سیری وایي د خوړ نه پورې دا صاحبزادګان چې دي که نه جي دا صاحبزادګان دي چې راغلي خون پنجو بابا نسل دی دا خون پنجو بابا نسل دا راغلي او دا زینګ په کنډرو کې بوسته دا زینګ پلار هسې ورکړي دي دا د خوړ نه پورې ده د درې کنډرې دا سیری د خوړ نه پورې سیری دا سیری کلی نه دی دا ګلیاړه ده خو اصلیت کې دا اوس مشهوره شوې ده دا چو شهید کیسه چې خلک کوي که نه او دا چو شهید اخوا د زرشاد خان پټي کې ده ښه جي دا خوړ کې او څه خوا قبر یې جوړ کړی و نو خاوند مې مړه کړه که دا په اړه کې چې څومره دا قبرونه جوړ شوي دي که نه دا قبرونه نه و نه شهیدان دي اوس هم زموږ په یو پټي کې شهید دی جاوید قبر پوخ کړی دی زه هم ته دا ونړو که دې کې هډوکې قدر راوښوته دا پخوا خلکو یوې جخ کې ښودل
نو پخوا به خلک که د شهیدانو نه یېرېدلو، ما پسې نیزه راواغوستله، پاس باندې سور وو او ما توبه ویستلې چې زه به بیا دا چل نه کوم، نو خلک به ویېرېده چې قبر سره به دې څه شی کېښود نو چا به نه شي وړی. ټول هغه څیزونه دي، دا بس یې هغه وهم دی. اوس په اړه کې شهیدان څه کوي؟